بادشاہ چو قرآن تلاوت کئی او دیزے کی انخطو چی کل یوم هو فی شان ارا ورځ دا اللہ پا نوی شان طول شپه تیره شوه څه پته ورته ونه لګېده سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی ما بیګا پې ټوله شپه تېره کړې ده الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی وزیر اعظم ته یې ته به جواب راکړې وزیر اعظم نه پوهېده دغسې به ولکه زمونږ خریټیا استاد چې دی نو هغه وی جی یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم مهلت دی دې خوا وګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغلی ملک به ټول دین او ډېر بزرګ راغی بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی د لومبۍ ورځې ناوې لی په سر لاس ایښی اخبار والا دې لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں د پردي سړي څه کار دی چې زما د لومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راته وکړه خدای دې هلاک کا چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي دا ملک دی دا قوم دی علماء هم ورشي ورسره ملاقات کی صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور صدر سے گیرے را پریخی وی جماعت بغر وی تبا ناستے پکے ہک پشانے گیرا بستا پنام لگی لکا سک پشان دی گیرے نا خود سک گیرا خدا چی کمی گیرے خزو تلار جارو کئی دغا گیرو نا خود سکانو گیری خی دینه خو واخه خدي چې دا پټو کې ولاړ وزیر اعظم شپه مهلت راکا کور ته راغی سملاست اوس زړه کې خیال کوي چې که مولا نه تپوس کوې نو دا خو زه وزیر اعظم یم اوس مولا نه به څنګه تپوس کوم غلام یې و راغی چې صاحب ولې خفه پروت دی ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی او زه پې پوهېږم نه وی څه مسله وی کل یوم هو فی شان سورت رحمان کې الله پاک وی چې هره ورځ د الله پر یو نوي شان کې د دې جواب ماله نه راځي نو زه بادشاه ته سبا څه جواب کوم غلام ورته څه وی غلام ورته وی چې صاحب ما بوزه بادشاه ته زه به د دې جواب ورکړم زه وزیر اعظم یم زه پرې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکړې ورته ویل چې جي دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی دی اوس د طالبانو ته یم چې په اوږې خېټه چا قرآن زده کړی هغې یې مو ګوره او چې اوس تا په ټاس پړسېدلې روټۍ چې خورئ که نه د نن بیانو اوس ځان هم وګورئ چې تاسو قرآن زده کولی شئ که نه دا اوسني نه زده کوي دا ګرځي ټول داسې برګي چرګي په دې جومات کې به مونږ سبق ویل سړې روټۍ به مو خوړې او سبقونه به مو دې کې سړې وظیفې به مو خوړې قرآن د غریبانو په میراث کې رسېدلی دی غریب پې پوهېږي ویلې ښه ده سبا له ځان سره راوستو بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکړي بادشاه مریان شو چې غلام به اوس بادشاه له ورته ویل بچیا وایه
کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په نوي شان کې. نو هر ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ غلام ورته راپاڅېدو، دربار لګېدلی دی، ورته وایي جی هر ورځ د الله نوی شان. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ هر ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې، شپه وي ورځ پې رانه باسي رڼا جوړه کړي، ورځ وي شپه پې رانه باسي تیاره جوړه کړي. یو کار هره ورځ د الله نوی شان دا دی، هره ورځ. دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی. بادشاہ ورته وایي چې په دې لومبۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې، خو د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړي نه ژوندی پیدا کی، په دې پوه نه شم. ورته ویلی بادشاہ چرګه ژوندی شی دی او هګۍ تې مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده، د چرګې هګۍ ده او محمد پې لیکلي، صفا یو دومره غوندې کاڼی دی د غره، دو ځایه کې پې محمد لیکلي، پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب به هم داسې ونه لیکلی شي، کاڼي کې نقش. ما ته چا وی دا کاڼی مال دا هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کول، دا هغه کاڼي. نو ورته وی بادشاه قبله عالم چرګه ژوندی شی دی، هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی راوباسي. دا د چا کار دی؟ بل نوی کار د الله هره ورځ دا دی، چرګه ژوندی شی دی، هګۍ تې مړه پیدا کړي، هګۍ مړ شی دی، بچی تې ژوندی راوباسي. دا هره ورځ د هغه شان. بادشاه دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته، ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې؟ وی نه جي. وی ته د وزیر اعظمۍ قابل نه یې چې ته په دې نه پوهېدې، وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه. وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوسته او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه. سلامي وشوه، غلام وزیر اعظم شو، راپاسېد. وی بادشاه غوږ کېده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم. اوس ټول دربار ورته سرنګون شو، ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دے و انسان ذلیل کون کے خدای دے. امغه ورځ دا لانورم نه دی پریوتی، دا وزیر اعظم او زی غلامم
لو مغه ورځ دوزي وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو یو منټ نو دا الله هره ورځ په نوي نوي شان هره ورځ پرون ګوره څه شانو نن ګوره څه شان دی سبا به ګورې چې څه شان هره ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګورې چې عقل به دې حیران شي د عقل رسائی به ورته بالکل نه کي دې وجې نه عزیزانو همیشه د پاره سوچ ګورئ د خدای په دین کې کوئ همیشه د پاره سوچ د خدای په دین کې کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کوئ د خدای په قرآن کې کوئ همیشه د پاره سوچ تاسو په ایمان ووایئ چې نن د دنیا دار سړي د خبرې د پاره چې سړی خلق څومره غوږ دي دومره غوږ دی قوم چېرته د خدای قرآن ته ایښی د خدای دین ته ایښی دی نو خبرې خو اصلي د خدای دي یا د پیغمبر دي د بل لا څوک دی چې د هغه خبرو کې به م خوند دي یا خوند په هغه خشي کې دی چې کوم د خدای عاشقان دي یا د جناب محمد رسول الله عاشقان نو څه نشته په خدای قسم غرق به شئ